نبی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لدعوت ورکو داغه د دعوت طریقه لګ ناشنا او د علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر په دغه وخت کې 10 کال او 10 کال او د 10 کالو ماشوم د غډیر زیاتو خيار دی ډیر زمونږ ماشومان چې د 10 کالو نو په خپل ځان باندې نه پويږي په خپل خوب د باندې نه پويږي چې زه سو کما وسن کوم نو علی رضی اللہ تعالی عنہ د 10 کالو ماشوم خډیر قابل او ډیر خيارو او عجیب آدم سیرت ابن هشام لیکي چې دا علی رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په پرورش کې ځکه د نبی علیہ السلام د تر زوی دی کنام د الله عجیب غوندي نظام دی عجیب نظام دار چې نبی علیہ السلام ماشوم دی ورکوټه دی نو نبی علیہ السلام د خپل نیکه په پرورش کې دی خپل نیکه ساتي بیا چې نیکه مړ کېږي نو تر ته پاتې کېږي تر چې دی نو هغه پرورش کوي نبی علیہ السلام ماشوم دی پرورش تر کاو او چې کله د الله نبی علیہ السلام په خپل خپل باندې ودرېدو نبی علیہ السلام وی زمان تر تګران دام زمان تر چې دی بچی ګڼې اوس بوډا شوی دی او غریبیم دا قحطم دی نو دا یو زوی بعد د زما سره نو د هغه زوی چې دی نو دا به زما سره پاتې کېږي او زه باید ځان سره ساتم علما لیکي مکه مکرمه کې یو پیره قحط راغی قحط سالی راغی هیڅ شی به نه میلاوېدو کارونه به نه میلاوېدو چې غریبي شو خوراک بند شي نو بیا کارونه هم نه میلاوېږي نو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې دا د نبی علیہ السلام تر دی او دا د نبی علیہ السلام کشرې تر دی او دا کشرې تر اکثر چې دی نو د مشر ورور د زوی سره همزولتیا کوي دا کشر تر چې دی نو اکثر دو مشر د زامنو سره سي داسې همزولي یو بل ته نږدې نو نبی علیہ السلام عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته وی چې کاکاجی قحط سالی دا او خوراک نه میلاوي او زمونږ د تر چې دی ابو طالب دی چې دی نو کمزوری شوی دی نو داسې کوو چې ورسره ورزو ته او مینت ورته کوو چې دا بچی مونږ له راکه او مونږ چې دی نو مونږ به ساتو روزانه هلته تګ راتګ هم ګران دی روزانه خوراک وړل اسکا وړل دا وړل راوړل ګران دي نو دلته به ورله مونږ پرورش کوو او دلته به مونږ ساتو نو نبی علیہ السلام او عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه دواړه لاړل او ابو طالب ته وایي چې تا په مونږ باندې ډېر احسانات دي او ډېر خدمتونه دي کړي دي زمونږه اوس مونږ هم چې دی نو د خدمت لږه موقع راکړه چې مونږ ستا خدمت وکړو تا ته ګرانه ده او دا بچي مونږ ته حواله کړه او مونږ به د دوی ساتنه کوو د ابو طالب 3 زامنو یو زوی چې دی نو علی رضی اللہ تعالی عنہ دی دویم زوی چې دی نو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دی او دریم زوی چې دی نو عقیل یا عقیل دی دی دریم زوی دی ابو طالب ته وایي چې داسې یو کار وکړئ چې تاسو راغلی او واقعي چې قحط سالی دی او زه بوډا یم کمزوری شوی یم او تاسو وایي چې مونږ دی بوزو د ځان سره نو داسې کار وکړئ چې د عقیل یا د عقیل ما سره پرېږدی زما خدمت پکې بوډا یم او دا عباس او دا علی رضی اللہ تعالی عنہما دوی د ځان سره بول نو نبی علیہ السلام حضرت عباس جعفر رضی اللہ تعالی عنہ چې نو دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ د ځان سره بول وی چې جعفر پرورش په کوم خوراک سکاک پیسې ورکو او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام د ځان سره بوتو چې د پرورش په کوم ددو پرورش په ما باندې دوی دوان لاړه خرچه به ورکوله خوراک په پکو نبی علیہ السلام با
علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتو وړو کې ده کور ته تک را تک کوي کور کې اوسېږي ماشوم ده د تر زویم ده ابو طالب زوی ده کنه ابو طالب د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر ده نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ورو دعوت د اسلام شروع کو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کور والا مسلمان شو خزا خاوند دوانه ولاړ لمونځ کو دا مونږ د موږ داستان دی دا ان شاء الله بیا چرته وایو چې دا مونږ خو چې دینو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې پای وخت کې پر شو چې کله معراج پښپ باندې تلو نو دا څنګه ترتیب نو دا داسې طریقه وا چې دوه مونږونه وکېدو او دعوت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین وحی غفیره وړي وا چې تب مونږ کې دا د طریقې او ته خودري وا هغه وګړه طریقه دا وګړه داستان دی چې جبرئیل امین راغی او زمکه له خبر افری خود دا غین وبره وته او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې تما تا ګورا چې څنګه طریقه کوم داسې وته کوي جبرئیل امین او د سکو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وس داسې تو وکا نو دغه سی وکړو بیا په مانځ باندې ودرې دوه رکعات مونږ وکړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې تم سار او ماهم دغه سی مونږ کوي سار د نور د خاتن مخ کې او ماهم د نور د کوزیدونه روز مخ کې دا وچره نو تبدا مونږ کې لکه سار او د مازیګر مونږ وکړي دوه رکعات دا وحی خفی او ها وحی جلی نو وحی خفی هغه ته وی چې جبرئیل امین راوړي دا الله تر طرفه راوړي خو قران کې نه ذکر شوی او وحی جلی خدا قران کریم دې تاسو ته پته نو په دې طریقه باندې به مونږ کو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دی ولال لمونځ کوي مونږ علی رضی الله تعالی عنہ چې دا منظر وکړو چې دا دوی څه کوي کله ودریږي کله کینی کله پاسی دا څه طریقه ده علی رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو چې تر دا تاسو څه کوی کله کینه کله پاسه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دینو هغه ته چې علی دا موږ اسلام قبول کړی دی ایمان هم راوړی په الله باندې او تم دا کارو که چې اسلام قبول کا نو دا کلمه وایا چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه وایا چې زدا گواہی کوم چې لایق د عبادت کیو الله دې د الله نه علاوه د عبادت لایق پر څوک نشتا معبود برحق څوک دی یو الله دې او دا سی وایا چې ز گواہی ورکوم چې ان محمدن عبده ورسوله چې دا محمد چې د الله بنده دی او د الله رسول دی دا سی خبر وکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وتویم دا تا چکم کلمات ما تویم دا تا چکم خبر ما توکڑام دا خبر خما تروس پورے دا چانن دی اوریدنیم دا خناشنا خبری دیم دا خناشنا کلمات دیم دا خما چرتا اوریدنی ندیم زدا خبر لا دا سدا زانن منمانام دا سکار بکومام چلاول بد خپل پلار سره سلام مشوره کوم دا غ سره به مشوره کوم چې دا ومنم کنا دا ابو طالب سره به مشوره کوم دا غین پس کاغره تخاو کړو بیا ډېر خدا خبره به منم او کدا سینې د خپل پلار نکدین نشم پر خورم پتا باندې بغیر د دلیلام بغیر د تپوس ایمان نشم راوړینام نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبر اوریدم چې علی بوزي ابو طالب ته دا خبره کوي زماتر ته دا خبره کوي او چې ابو طالب ته خبر اورسیدا ټول علاقه خبريږي ټول مکه مکرمه خبريږي چې محمد خو ناشنا خبري شروع کړي ناشنا نو دا خیر به کم یو فساد برات ډیر جوړ شي خیر کم دی خو فساد برات ډیر جوړ شي نو دعوت وی چې علی او خبر اورام که ایمان راوړې نو راوړه که خبر منی نو ومنا که نه منی نو مې منام دغه زور د باندې نه کوم خو یو خبره به واورې چې په خوله باندې به لاس کېږدې د خولې نه به دا خبره نه وباسي چې محمد دا خبره کړې ده
زما تر دا خبره کړې ده ایمان مراوړه خدا خبره بار چاته مکوا چې محمد ماته دا ویلي دي زما تر ماته دا ویلي دا خبره باندې کایم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې خبره خود راز ده خبره وګوره پټه ده خبره چاته ښکارا کولو نه غواړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې چاته وای منم خبره دراز ده خبره چاته کوم نه خو یو خبره واوره چې زه به پکې سوچ او فکر کوم ایمان براوړم خو سوچ وکوم سوچ دا غیر وروسته به ایمان راوړم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی ټیک ده سوچ پیو کا فکر وکم بیا ایمان راوړم علی رضی اللہ تعالی عنہ د شپې ودې سوچ کوي سوچ چې سار را پاسې دو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی ما ته کلمه وایا ز ایمان راوړم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان راوړو ایمان مسلمان شو خود سنوات لا ولدا خبره کړی دا چې مشوره وکوم بیا دا خبره کړی دا چې سب کوم سوچ او فکر وکوم دا غیر رسته ایمان راوړم ایمان